نو اول خو مونږه د خپل ځان ته قتل پکار دی چې دا مونږه څه کوو. مونږ سال جوړ کړي. نو عزیزانو چې څنګه یو دغه سه اراده راته د خدای هم دی څنګه چې یو بیگام په سلور بجې وکړه 4 بجې سوک را پاسی او د الله نو ملي را پاسی مونږ ټول زه ملایمه خو چې بانګونه وشي را پاسم او د سکم او منځ کوم. تاسو سمرا بزرگان چې ناس یې 4 بجې سوک را پاسی او د الله نو ملي. الله وی چې خدا په خپل رضا خو نه علي اورګه چې د خپل نامه به اختیار در باندې واله به اختیار. نو په 4 بجې د پاکستان له یو ګړچ ورکو چې ګړچ ورکو ز کور نه بار راووت او زنانم ډیوډای کې ودرولې وي چې کدا ګړچ زیات شو دا کور را غورځېدو نو بیا بار را منډې کوي ارڅ چې جوړي. نو بار چې راووتم نو ګورم دنیا راوته ده اور سره و یا الله خیر یا الله خیر. هغه خلق د خلینه مم د خیر आवाज او د الله نوم واورید چې ما په جمعات کې اډو لیدلی نه دي. الله نو 15 منټه د پاسه په سلور میں دا اشعار ہوئے چې هر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی. اے اللہ د هر کار نستا یو خاص کاریگری معلومی. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. آب روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب روا بنایا. میدان کے ولاڑوں میں ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. بیگائے داغ خلق دخلینم یا اللہ خیر آواز وتو چاپ چتر 9 بجے پوری VCR قتلے بیگاد جمعش پوا مبارک اشپوا آغاش پوا چپ دیش پا بنے کانو تد جناب محمد رسول اللہ زیارت نصیب کے در داغش پوا چپ دیش پا بزرگانو تد اللہ دیدار نصیب کے در پدے بغداد کی او بزرگ پروت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پدغش پا یو کم سل کرتے پا زندگی کے دتب پدغش پا د خدای دیدار نصیب کے در بیگاغ مبارک اشپوا چاچے تر 1 بجے پورے داڈم توب لیدلے ہو آغم پا 4 بجے بے اختیار را پاسو لو خپلا نامہ پیوا غستا ویکڑا کنے کم طاقت بیگا دا سے ہو چھ دا دنیا راٹینگا کڑے وے چھ دا دروازی والی گڑبی زمونگ دا کور دروازی دا سے گڑبی دے لکا سو کے چھے دا سے بے اختیار. نو دا کائنات داغا نظام دے داغا ملک دے اس نندے کنجرانو چوئے چی جی دا آغا سپیڈ کے جلسہ وا چی کم سپیڈ کی پا ایران کے راغلے وا بس خبر اخلاص ہے دا دی سپیڈ چی دے دمرا تیزو لکا ایران کے چی راغلے وا نو ایران کے پہ لکونا خلق خدا تباہ کریو کنا نو سپیڈ آغاو او تباہ پہ نکڑے نو گڑچ در کو چی سبانے دین تیزولے شم پا کمرہ کے بپروتے پا ڈبل بیٹ کے او چت بدر باندے راکے نو دوی اگر دی مرکز معلومی چی دا دی زلزلے مرکز کم زے ہو او اغا تشپشا پہاڑو نا چی دی دا کم زے نشے ہو نو مرکز ہے دا دی دا سی مثال دے لکہ دیو سڑی زن کدنی او ڈاکٹر پہ سیٹوسکوپ کی دی چی سیٹوسکوپ پہ کی دی دا غصاو دی او ڈاکٹر ہوئی چی دا ہارٹ فیل کی گی لگیا نو حال خوئی ہوئی چی ہارٹ فیل کی گی خود ہارٹ علاج ڈاکٹر کو لیشی مرکز خود معلوم کو چی دا زلزلے مرکز کم زے ہو لیکن دے مرکز لا دیوال والے شی چی سبا دا ملک بیاو نخوزی ننستا ملک ٹال ڈم توب او کنجر توب
او بیا په پاکستان کې د جمعې شپه د لعنت شپه کل هم ودونه د جمعې په شپه کېږي او د دنیا ډمې پکې د دنیا جمعې په شپه ګډېږي. که واده چا کرنی نو ټي وي او وي سي آر خو چاوړی نه دی، بیا ټوله شپه دې ډمتوب ته ناستې وي. بیا چې ورځ شي ملک ته دې ګوره، دا هغه ملک دی چې دا اجراګان په دې ملک تاسو سربراهان کوئ. اجرا نه به ته څه توقع کوئ چې دی به ماله په ملک کې د سړیتوب کار وکړي؟ دا توقع دې کوئ؟ نن ستا په ملک کې ګوره یو ډمتوب شروع میوزک سنټر، ورپسې دویم ډمتوب شروع شو ویډیو گیم، د قوم ماشومان په تباہ کیږي لګیا دی. د قوم ماشومان هغه ډمتوب لا ختم نو چې بل ډمتوب شروع شو. نه هغه دی چې میز جوړی او دکان په کرای نیسی او هغه له لخت پیدا کړی دی او هغه غونډس کې پر غړی رغړی چې هغه ته خدای خبر څه وایي. ها بیلیټ دا چا وایي؟ بیلیټ سمره مزیدار نوم یې زده کړی بیلیټ ټیبل. اوس هر سړی نه بغیرت جوړ شو، مزدوری نشي کوله، روزگار نشي کوله. هغه د بغیرت بچی چې دی یا به د ویډیو گیم دکانو باسي او یا به د بیلیټ ټیبل دکانو باسي، دی به ورته ناستی او د قوم بچی به په جواری کوي لګیا به. د پاکستان حکومت خدای په خبر ګستر ګړوند کا، خدای دې هغه په خبر ګړاند کی چې دا دوی لچا ووټونه ورکړي، د دوی چا انتخاب کړي، هغه دې په خبر ګړاند شي او په ټپو دي کینی. نن تګرځي دا ګوره مجسټریټان ګرځي باټینګر دې ګران خرڅ کړي قانون دې لاس کې وخت بوې دې 3/6 فوټ کې په باندې پرچا ورکی. تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي دې پسې ولې نه ګرځي. باټینګر ګران دې پتندر دی ولګي ما خورا، مټر ګران دي ما خورا، غوخه ګران ده پتو پاو لګوا خورا. قسم په خدای زهر ورس چې کساب نه کله غوخه عالمه نو پختنه ته وکړه چې کلمه ته رک چې مردار باندې خو دې چاړه نه درخ کړي. والله العظیم چې ستا په دې ملک د نړۍ غوخه په دکانونو کې د سپو غوخه خرڅ شي، ستا په دې ملک د اسپو د مړو اسپو غوخه خرڅ شي. اوس فلال هغه سړی ژوند دي په داسې حال کې دي چې وی ګوره کرکه به درشي، کرکه په ډیرانونو به ګرځېدو مردارې چرګې به راټولولې او بیا سپینې کړې او اوټلونو والا ته به ورکړې. ستا په دې ملک یو کساب مردار آس په خرڅ کړی و 20 کاله شو ما غل لاس نه دی ورکړ چې ورته وګورم ولټای راشي. نو نن دې پسې ګرځېدل ډېر ضروری دي او کله قوم بچی تباہ کیږي لګیا دی دې پسې ګرځېدل پکې. بس درخواستونه دي، وزیران دي، نوکر مې کا، امداد وکاو، زکات کمیټي دا پلانې دي، په دې قهر نن ټول قوم اخته. الله وزیران هم داسې درکړي دي، وزیران راشي چې درته وخه هر یو وزیر له چې درخواست ورشي متعلقه محکمه پوي کړی دا چې په دې درخواست ما دا ټکې نه لیکل نو مې منزور وا وی غورځوا. تاسو خو ورشي دی وزیر نه د دسخط والی خو چې ور ما د ورځې 2 لک راځي، 2 لک دی وزیر په لیکل دی او ډایرکټر نه مې مال ورشا وزیر په شاک او ګرځاوي مال څه ورش ابل ورځ یو لک راغی ویجی اورېچ کېګم 2 میاشتې را پاتې دي بي اس سي مې کړې او پلانې مې کړې اورېچ کېګم چې کاغذونه راوېستا د بنو د ام پی ای خط، د انګو د ام پی ای خط، د 400 د ام پی ای خط په د پاسه د منسټر strongly recommended الفاظ strongly recommended. اوس دا ډایرکټر لمه وراله دا یوم نه من مال مرګره له چاوي و د پلاني وای ته د پلاني کفاره مالو خو ورشه کنه پلاني لا بس ورننه وته سره په دې ګړګړو ورټو او په دغه ځای ولا چاکو لگاو
ا دې ستاوینی اوس کی تداغوی دی اوس مال سره راځي نو خدای دا قوم پیجندلې دي سچ ور سره کوي ټکی خدای ظالم دی نه تاسو ټول وایي خدای ظالم دی خدای ظالم دی نو مونږ سره چې څه کوي خکې کبد کڅوک پولیس راونی سي او یې ترړی نو د عذاب الله د پولیس په شکل کې را لګلې سزا یې درکړه کنه کڅوک مجسټریټ راونی سي او یې ترړی اورا تاریخو ندی او تاریخو ندی چې کور دې دا پلار روان شي یو معمولی کیسی او په کلونو زوړن یو دیوانی کیس په یو لیس مکه دی جګړه ده دیوانی کیس سٹارټ شي 14 کال وشو یو کیس ته په یو لیس نیم فوټ مکه باندې جګړه وا 14 کال وشو سړی راته وی چې د خزه د جامونم په خلاف ما ورته وی چې د پاکستان قانون د لارډ میکاله جوړ کړی قانون دی لارډ میکاله د لندن لوی انګريز قانوندانو لوی انګريزو هغه پاکستان لا هغه قانون نه جوړولو چې دوی په خوره زګور هغه داغه قانون درته جوړ کړی دی چې تر عمر لسپې شي خوار شي ذلیل شي رسوا شي بیړه دې غرق شي او چرتا مسلمان قوم سپر پاور جوړ نشي انګريز خو تعالی داسې قانون جوړ کړی تا په یو لیز مکه یو نیم فوټ مکه چې جګړه وا ته بتلې قرآن لا چې قرآن څه وایي د ازمکه باندې زما دا داوا ده د دا داوا ده مفتی به درته فیصله درکړې وا کدی بهللې ویم بیغمه بوي او کدی غټلې ویم بیغمه بوي تا چې قرآن پرې خو او د لاډ میکاله قانون لاړې نو خدای به نور ذلیلای نور به رسوا کوي نور به تباہ کوي انګريز دا غواړي چې مسلمان دین چرته یو سر جوړ شي نن عراق امریکای ولې راټینګ کړي ولې عراق څه کړی وای د کویت ناجایز قبضه کړي ټیک ده امریکای ته چې دومره منصف ملک منصف سوچ چې پکچا ناجایز قبضه وکي نو امریکای ته د 14 میلیون ناراضه اول ته انصاف کې دا خبره ده ٹھیک ده نو تا په امریکا باندې الله هغه وبارا ولا چې لوټه دلان دی باندې پاتې نشي پرون چې فلسطینیانو باندې اسرائیل ناجایزه قبضه کړی دا او په بیت المقدس اسرائیل ناجایزه فائدہ قبضه کړی دا تا خدای هلاک کا الته ولې رانغه انصاف ته ولېونه ٹھیک پکار خپلته مو کړ چې تا اسرائیل ته الټیمیټم ورکړی وې چې تا د مسلمان په قبله اول باندې ولې ناجایز قبضه کړی دا نو تا ته خدای انصاف التم کول پکار مونږ ومنله چې عراق په کویت ناجایز قبضه کړي او ته بدل غستولا د 14 میلیون رااله نو تا بدا بدل زما د اسرائیلو نه مغسته وکړ ٹھیک شو تا بدا بدل پرون چې روس په کابل ناجایز قبضه کړي وا روس او 12 کاله د کابل عوام لکونه خلق تباہ کړه لکونه خلق ترنه پورې تباہ کیږي لګیا ده تاب پرون روس ته الټیمیټم ورکړی وای کنه چې په کابل د ناجایز فائدہ قبضه ولي کړي ٹھیک نن پاکستان امریکا نواز ده اوس بل کار شروع کړي صدر صاحب په یو ګرځي او وزیر اعظم صاحب په بل ګرځي مولیان راټولای یو بل شمل الدین یو وزیر جوړ کړي شمل الدین ته وګورب اړون میلو ستار نیازی علماء سے مذاکرات کر رہے ہیں ماتے ویلے مذہب کی سر خبری کو دوی بمال چل خی واللہ کے ورش او یا ورسر کراباندی پیخ شو دس استن بمی دا کنینو ورتوالی چی دا دوی عمرینو درد بین قلاری تاسو شرم ندر دی
عراق واحد ملک دی نن په دنیا کې په مسلمان ملکونو کې چې د اسلام بوله بالا کو دیش ګیدړان ورته یو شوی دی یو پکې د زمون ګیدړم دی دیش نو دیش ګیدړان ما فکر مکوا تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے وہی د باد د تیزوالی نا او عقاب مارغه گھبراوے گما سمره چې باد تیزی نو تابالو زید سمره چې نور ملکونه ورته یو کیږي صدام حسین لبا آسمانی نور امداد رس ته مسلمان ملکونو بادشاہانو ګره په سړو کې پټناست غغری اغوست خدای چې د کویت شیخ صاحب چرته او صدام ګره پړمبنو مورچو دی ورځو کې دوره کوي رومبنه مورچی ګو اول تسبان ولا پخپل کټوای پخای او زمونی ما مړی والله کدوی رانه د امن ساوال نن په عالم کې او شرمېدلې بچو شرمېږي نن په عالم کې امریکا رسواش په عالم په خپل کانګرس کې خپل کانګرس د امریکای پارلیمنت چې دی هغه ورته وی چې کور دې پدا کګه خلوران شته خو چې د 2-3 غنټو خبره اوس دا معاملې کم زیاته لاړ اوس بس کی تاسو خیال راغی نن 14 ورځ ده 14 خیرات څه چي دي نو تماشا کوا صدام ورته بیگا ویلی چې امریکای چې را میدانی شي نو پلاشونو وړو بستړې شي امریکای پلاشونو وړو بستړ خو تلګرام میدانی شي ما پرون پکې یو سړی ته بل تجویز پیش مال بل کارو کوي کنه راځي د امن میشن کې در سره مونږ مرګري کی ملکی جنگونه به یو طرف تکو صدام حسین او صدر بوش دا په میدان کې پریدو چې څوک راو پر زولو هغه بیلو دا چې چاو پر زولو هغه وګټل راځي که ایمان درکې دا کار میدان کې ور سره جنگ بټنی جنگونه خو خزم کولې نو ستاسو د دواګانو برکت ته نن هغه بربندي جنکای چې د حجاز مقدس پس مکه ګرځېدي ا د صدام حسین په حوالات کې پرتی ا بربندي د په جیل کې پرتی نو زما عزیزانو یو سړی دی بل چا کې چې لک سړی توب وی او شرافت پکې وی او انسانیت پکې وی نو هغه داسي لکه د فرانس وزیر دفاع چې استعفا ورکړه کافر ملک دی لیکن هغه وی چې نه مایده خدا شی و چې کویت نه فوج وباسو مایده خدا نه و چې مونږ به د عراق بچی تباہ کوو نو د فرانس وزیر دفاع استعفا ورکړه پکار دا دی چې زمونږ د ملک وزیر دفاع استعفا ورکړي پکار دا